اوس راشئ د وسیله دغه یو نوی ټکی دی. اوس پرې دا نه راغلو اول ځل راغلو دې تفصیل لغنی کوو. وسیله دی څو معنی دي. یو په معنا باندې قرب په معنا باندې هم رسی قرب قریب. بله معنا دی مرتبه مرتبه په معنی باندې هم رسی. دغه شان حاجت په معنی باندې هم رسی حاجت. تاهم مفسر قرآن عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه حسن بصری صاحب دوی فرمایي سدیزه کې د وسیله تلاش کولو مطلب دا غدي تقربوا الیه، یعنی الله جل جلاله ترا قرب حاصل شي. دی وسیله په ذریعه سره الله جل جلاله ته قریب شوي، الله تقرب ته شي حاصل شي. اوس وسیله بیا خپل اقسام دي. یو وسیله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وسیله وګرځوي سیدا. دغه شان غیر نبی یعنی صحابه یا بزرگان صحیح دی کنه، دغه شان یا لوی لوی خلق کوم تقوادار وي مغا په خپل دعا کې به تور وسیله وګرځوي، یا الله جل جلاله کوم اوصاف دي مغا وسیله وګرځوي. یو خدا حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کوم وسیله ګرځو، یعنی اے محمد صلی الله علیه وسلم زه ستا په وسیلې سره خپل حاجت خپل رب طرف ته پیش کوم. دغه څه شی دی دا بالکل جایز دی، حدیثو کې هم راغلی دي. دغه شان قرآن آیات وابتغوا الیه الوسیله، تاسو تلاش کوئ وسیله سیدا، یعنی ولټوي هغه طرف ته وسیله سیدا. اوس باز خلک وایي څه ډېر وکي ډېر نه وکیلار دي، باز داسې فرقې دي هغه وایي څه نبی علیه صلات وسلام څومره پرې ژوندی و نو تا نبی علیه صلات وسلام وسیله ګرځولی شه، وفات شوی دی نو اوس ته وسیله نشي ګرځولی. دغه خلکو خبره بالکل غلطه دی. نبی علیه صلات وسلام که وفات و که حیات و په دواړو کې دغه ته وسیله ګرځولی شي خپل دعا کې او دعا غوښتلو دپاره. که ته نبی علیه صلات وسلام وسیله وګرځوي نو دا بالکل جایز دی. ټول علماو دی باندې څه دی اتفاق دی. فرق صرف داغه دی بعض خلکو کې ډېر انتهایی غپور کې لاړ دي. بعض خلک دی نبی علیه صلات وسلام نه دو غواړي، نبی علیه صلات وسلام نه دو څه دي غواړي، او بعض خلک وسیله ګرځوي. نو کتا نبی علیه صلات وسلام نه وغوښتلو خو دا خو شرک شو بیا صحیح ده. خو نبی علیه صلات وسلام نه تا وسیله د وګرځوله نو دا هغه صحیح دی. دغه شان نبی علیه صلات وسلام نه علاوه صحابه اکرام شو، تابعین شو، تابعین شو، بزرگان شو، مغه هم ته وسیله ګرځولی شي صحیح ده. د هغوی څه کوم نیک اعمال دي یا تا سره محبت دی نو هغه هم ته وسیله ګرځولی شي. لکه فلانکي بزرګ سره ما محبت ته مغه وسیلې په ذریعې سره مغه وسیله درته کوم، یا الله دغه حاجت زما قبول کی، نو دغه ته کولی شي صحیح ده. دکې هم دا خبره دی هغه اعمالو طرف ته بزو هغه ذات طرف ته بنزو، د بزرګ ذات طرف ته بنزو، څه بزرګ نه مو وغړو بلکې مغه اعمال دي مغه وسیله به مونږ ګرځو، مغه ذات به مونږ نه ګرځو. لکه دغه پنجاب کې ډېرې داسې فرقې دي هغو کې ډېر سخت ورکې لاړ دي، هغو قبر نه غواړي، بزرګانو نه غواړي. دغه شان څه قبر کې یو بزرګ یو وفات شوی وي هغه ته سجدې هم لګوي صحیح ده. نو دا ټول شرکیه دي، شرکیه عقاید دي، دغه څه دي ناجایز دي. ها ته یو بزرګ به طور وسیله وګرځوي نو دغه څه دا بالکل جایز دي، دا کولی شي. دغه شان څه کوم نیک اعمال دي دا هم ته ځان دپاره وسیله ګرځولی شي. مثال کې طور پر داسې وایي یا الله ما کوم نیک عمل کړی و مغه وسیله ګرځوم، یا الله دغه عمل یا دغه حاجات زما چې شي کې قبول او منظور کی، دا هم کولی شي. لکه حدیث کې راځي مشهوره کیسه دی او تفصیل سره رزم درې کسان دي یو غر کې چې شي شو خاص شو، دغوی خپل اعمال وسیله وګرځوله نو هر یو اعمال قبول شو، نو غزي نه دوی چې شو نجات ومندلو. دنه موږ معلومه شوه دغه برکات نیک اعمال دغه به طور وسیله ته چې شي ګرځولی شي صحیح ده. بطور ذریعہ
ذریعہ و وسیله بس مغا د الله جل جلاله د قرب د یوه ذریعہ دی. صحیح دی نه؟ یوه ذریعہ دی. نو د نیک اعمال هم ته وسیله دا ته ګرځولی شي. صحیح ده؟ خو دې کې به ډېر زیات تجاوز نه کوي. کوم څه دغه پنجاب کې څه کوم پیران دي یا باطل څه کوم پیران دي دغه زنانه یا نور خلک ودرتي دي هغو حد نه زیات تجاوز کوي. داسې به نه کوو، صرف به طور وسیله به ګرځوي خو دغه څه کوم اعمال دي هغه به څه شی ګرځوي. یو هغه وسیله دی هغه بالکل باطله دی لکه مشرکین کوي. مشرکین وایي مونږه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. مو دغه بتانو ته عبادت کوو په دې وجه باندې مو کوو مو الله جل جلاله ته تقرب متحاصل شي. نو دوی خپل عبادت وسیله ګرځوي. اوس دا بالکل کفر دا شرک ته د سړی بالکل مشرکیږي بیا. صحیح ده؟ نو داسې قسم دینه علاوه نور څه بزرګان وي دغه شان که صحابه کرام وي که پیغمبر وي که مړه وي که ژوندي وي نو ټول ته وسیله چې شی کولی ګرځولی شي. دې سره تقرب الی الله چې شي حاصلیږي.